أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. په تیر رکوع کې د شیطان څخه متبعین او د هغو څه سویو ذکر سویو. وس د متقین د صلحاء الله سبحانه وتعالی څخه ذکر کوي ان المتقین فی جنات وعیون. بېشکه متقین چې دي دا په جنتو کې او دا په چشمو کې. او ادخلوها بسلام آمنین، دې ته بول کېږي چې داخل سي دا جنتو کې په سلامتیا سره او په امن سره. او بیا الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي چې ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین. متقین څه مراد هغه خلک دي چې د کفر او د شرک څخه ځان څه کړي، ځان بچاو کړي، دا بیا د جنت مستحق څه کېږي جوړېږي. که عاصي ګناهګار یې الله سبحانه وتعالی د ایمان په برکت سره برته دې څه ګرځي، اهل جنت څخه څه کوي ګرځوي. معتزله په نیز باندې چا ګناه کبیره کړي هغه د جنت مستحق نه، زموږ په نیز باندې چې اهل ایمان د شرک د کفر ځان څه کړي بچاو کړي، هغه د سزا کټېدو بعد برته د جنت څخه جوړېږي، مستحق جوړېږي. نو ان المتقین فی جنات وعیون، متقین به په باغو کې او په چشمو کې وي. ادخلوها بسلام آمنین، وبویل چې اهل جنت ته چې داخل سي په جنت کې په سلام او په سره امن سره. نو هغه د متبعین شیطان څو ذکرو چې ان جهنم لموعدهم اجمعین لها 7 ابواب. دلته د عباد مخلصین الله سبحانه وتعالی څه کوي ذکر کوي. او بل احسان الله سبحانه وتعالی څه کوي ونزعنا ما في صدورهم من غل. و د جنت له اهل جنت داخليږي الله سبحانه وتعالی به د جنت څخه مخکې دوی چشمې دی لسکي راولي. و د یو چشمه چې دی راسي و د یو چشمه په برکت سره الله سبحانه وتعالی په دنیا کې د تکوینی امور د وجې چې دی په منځ کې کوم کینه، بغض، عداوت، نفرت، تعصب و دا بغیر د الله سبحانه وتعالی څخه ختم وکړي. ونزعنا، الله پاک وایي موږ به وباسو ما فی صدورهم چې دوی په سینو کې کوم من غل کوم کینه دا بغیر د موږ څوک جنې وباسو. مطلب په یو بل حدیث مبارک کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې د کوم مسلمان په زړه کې د بل مسلمان سره ذره برابر کینه بغض موجود دي هغه به جنت ته نسي داخل. الله سبحانه وتعالی د کینه بغض ګرځي سکی. ونزعنا ما فی صدورهم من غل، او بکاږي الله سبحانه وتعالی چې دوی په سینو کې څه کومه کینه موجود دي. کینه هم د کوم وجې هغه د دنیا پرستی د وجې نه وي، هغه مطلب غیر طبیعي انقباض چې موږ ورته وایي. څه ورته وایي؟ طبیعي انقباض. طبیعي انقباض معنا دا ده د سړي په اختیار کې نه وي، د چا سره د چا څه کېږي نه لګېږي. صحیح چې په اختیار کې یا په حدیث کې کوم ذکر راغلی دی چې الله سبحانه وتعالی د چا په زړه کې د بل مسلمان تعلق سي کینه بغض الله سبحانه وتعالی به چیل نه داخلي، جنت به داخلي. دغه څه مراد چې بنیاد هغه کینه بغض چې بنیاد یې کوم شی دنیا پرستی یا دنیایي سي اسباب یو داسې کینه بغض پر هغه باندې انسان څه نه اختیار یې نه صحیح هغه باندې انسان څه نه دی مکلفه نه دی. نو ونزعنا ما فی صدورهم، الله پاک وایي موږ وباسو دوی د سینو څخه من غل چې کوم کینه و بغض دا به ځینې ختم کړي. اخوانا، دوی به څه ورونه به وي، یعنی مکمل الفت، محبت، مکمل یګانګت، مکمل یکجهتي دا به د اهل جنت په منځ کې کینه بغض حسد نفرت عداوت دا به الله سبحانه وتعالی دا صرف په دنیا کې به څه موجود دی. په دنیا کې انسان د زمان د مکان څه دی پابند دی، جنت د زمان د مکان د قیود څخه څه دی ماورا دی. نو نزعنا ما فی صدورهم من غل، الله پاک موږ به وباسو دوی د سینو څخه کینه بغض اخوانا، دوی به ورونه په اتفاق او په اتحاد سره وي، په محبت او الفت سره وي، په یکجهتي او په یګانګت سره وي. علی سرور، په اردو کې تورې راځي سریرای سلطنت چې بادشاه پر تخت باندې څه کښېني کښېني دغه لپاره دی سریرای سلطنت تورې څه کوي سریرای سلطنت وه. نو دارنګه علی سرور دی په ورش باندې سرور و هر هغه شته ویل کېږي که هغه کټ وي که چرپایي که هغه تخت وي چې پر هغه باندې
اهل ثروت کښیني یا څه کېږي پرېوځي. دوی به څه په جنت کې به پر تختو باندې ورونه به وي، په زړو کې به کینه او بغض نه وي، متقابلین او یو بل ته مخامخ سي سره ناست. لا یمسهم فیها نصب وما هم منها بمخرجین. په جنت کې به دوی لره هېڅ قسم تکلیف نه ورسیږي. وما هم منها بمخرجین، او نه به د جنت څخه دوی څه کېږي رایستل کېږي. په دنیا کې انسان هر څو په آسایش او په آرام کې یو وخت داسې راشي په د آسایش په آرام کې هم د تعب محسوسه کوي، د ستړیا څه کوي محسوسه کوي، د ضعف کمزوري څه کوي محسوسه کوي. د جنت نعمتونه به دارنګه وي، د هغه څخه به د ستړیا ضعف نقاهت څه کوي نه به محسوسه کوي. او د بل دنیا نعمتونه هر نعمتونه یې هغه څه نه لري، دوام نه لري، هغه یو وخت څه کېږي زایله کېږي. د جنت نعمتونه دا به کامل له اکمل وي او دا به قایم و دایم وي. او د دنیا کې کوم ضعف و نقاهت و کمزوري دغه څخه هم داسې پاک وي. نو لا یمسهم نه به رسیږي فیها نصب، دوی لره څه شي یو تکلیف، وما هم منها بمخرجین، او نه به د جنت څخه دوی څه کېږي رایستل کېږي. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى سبحانه وتعالى ورکی حکم ورکی چې نبئ عبادي زما بندگان څخه خبر کا أني أنا الغفور الرحيم، چې زه مغفرت کوونکی هم یم او زه رحم کوونکی هم یم. وأن عذابي هو العذاب الأليم، او زما عذاب چې دی هغه څه دی دردناکه عذاب دی. صحیح. نو الله سبحانه وتعالی ډېر په تاکید سره ذکر کړی دی چې اني انا الغفور الرحیم، چې خاص زه ډېر مغفرت کوونکی او ډېر رحم کوونکی یم، او سات سات زما عذاب چې دی هغه ډېر څه دی دردناکه دی. صحیح. نو الله سبحانه وتعالی د مؤمن حدیث مبارک کې راځي چې الایمان بین الرجاء والخوف، چې ایمان د امید او د خوف په منځ کې دی. مؤمن چې د الله سبحانه وتعالی مغفرت، د الله سبحانه وتعالی رحمتو ته وګوري، مؤمن به پر امید وي چې الله سبحانه وتعالی به زما څه کوي بخشش او مغفرت وکړي. او د خپلو ګناهو ته وګوري بیا به دې څه کوي خوف کوي چې ما دومره ګناهي خطاوي کړي دي، داسې نه چې د الله سبحانه وتعالی د عذاب په ګرفت کې زه راسم. بله مفسرین دا ذکر کړي دي چې د الله سبحانه وتعالی د رحمت او مغفرت دی دا عام دی. عاصي ګناهګار سړی به الله سبحانه وتعالی به څه کوي وبخشي. دا مستحق غیر مستحق دواړو ته څه دی عام دی. او د الله سبحانه وتعالی عذاب چې دی دا څه دی خاص دی. دا صرف اور صرف الله سبحانه وتعالی چا ورکوي چې د مستحق عذاب وي، غیر مستحق ته الله سبحانه وتعالی څه نه ورکوي عذاب نه ورکوي. او بیا د قرآن حکیم اسلوب ته چې موږ وګورو، په قرآن حکیم کې ځای پر ځای باندې د الله سبحانه وتعالی چې کوم صفات ذکر شوي دي، هغه الغفور راغلی دی، هغه الرحیم راغلی دی، هغه الودود راغلی دی، هغه التواب راغلی دی، هغه الغفار راغلی دی. نو د الله د رحم او د مغفرت والا صفات الله سبحانه وتعالی ډېر زیات په قرآن حکیم کې څه کړي دي بیان کړي دي. صحیح. الله رحم مغفرت دا څه دی عام دی، د مستحق د غیر مستحق دواړو دپاره، لیکن سزا چې د هغې څه ده خاصه تر مستحق سزا دپاره دا هغوی چې په قرآن حکیم کې دا تورې موږ المعلم چې الله سبحانه وتعالی عذاب ورکوونکی دی، المعذب دا تورې په قرآن حکیم کې نه راځي، لیکن د الودود الغفور الرحمن الرحیم التواب دا تورې زیات څه کېږي استعمالیږي. الله سبحانه وتعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم ورکوي چې نبئ عبادي زما بندګان ته څه خبر که انی انا الغفور الرحیم، چې زه مغفرت کوونکی یم مهربانه ذات یم، وان عذابي هو العذاب العلیم، او زما عذاب چې دی هغه څه دی دردناکه دی. دغه رنګه په دې خبر که ونبئهم عن ضیف ابراهیم، ته دې خبر که د ابراهیم علیه السلام په میلمنو باندې اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما، چې دا میلمانه پر ابراهیم علیه السلام باندې وداخل سو فقالوا، نو دوی ورته ویل سلاما، چې ورته باندې سي سلامي. ابراهیم علیه السلام سلام جواب ورکړي او د دې لپاره څه وکړه مېلمستیا وکړه. دا څوک راغلي وي د میلمانه څوک دا فرشتې وي.
لیکن ابراهیم علیه السلام دا خیال وجدان اوله د خلک دي د دې لپاره د ډوډۍ څه وکړي انتظام یې وکړي. پخوا زمانه کې دا دستور و چې چا به دعوت قبول کړي ناوله سړی دعوت به قبول کړي د هغه د شر څخه به د کور اولاد محفوظ اوسو. اوس ابراهیم علیه السلام دعوت ورته وکړي دعوت هم څه کوي نه کوي قبول دعوت یې په څه وجې نه کوي قبول چې دي خو انسانان نه وو. ابراهیم علیه السلام خیال دا و چې دا څه دي انسانان دي. د دې څه ښکاره کېږي چې د علم الغیب د چا ته هم نه حاصل و نبي ته هم نه حاصل. ابراهیم علیه السلام په جواب ورته وایي قال انا منکم وجلون چې موږ ستاسې څخه خوف څه کوو محسوس څه کوو. قالوا لا توجل فرشتو په جواب کې ورته وویل چې دې خوف مه محسوس کوئ انا نبشرک بغلام علیم موږ دې ته څه درکوو زیری درکوو په یو غلام سره چې هغه څه دی علیم دی ډېر زیات علم لرونکی دی. د دې څخه مخکې دا وخت د ابراهیم علیه السلام عمر 78 کال و. څوک 78 کال و؟ د دې څخه مخکې الله سبحانه وتعالی ته یو بل زوی ورکړی و چې هغه اسماعیل علیه السلام نومې دی. د هغه متعلق قرآن حکیم چې کوم لقب ذکر کړی دی صفت ذکر کړی دی هغه غلام حلیم ذکر کړی دی چې هغه بردباره دی. چې بل زوی موږ درکوو هغه به څه علیم صفت باندې به څه متصف وي هغه څوک و؟ اسحاق علیه السلام. دلته ابراهیم علیه السلام تعجب وسو چې ما ته به څنګه الله سبحانه وتعالی څنګه به د زوی خوشخبري ما ته راکوي زه خو 78 کاله زما څه دی عمر دی. کله کله انسان چې ناوړه د خبره واوري بیا د هغه متعلق دی څه کوي پوښتنه کوي معلومات کوي یا معلومات پوښتنه دې لپاره کوي چې په خبره کې نور تاکید پیدا شي نور څه شي تفصیلات یې څه شي معلوم شي. ابراهیم علیه السلام ورته فرشتې ورته انا نبشرک موږ ته د خوشخبري درکوو بغلام علیم د یو غلام چې هغه علم لرونکی دی. قال ابشرتموني ابراهیم علیه السلام چې دې ما ته زیری راکوي علی ان مسني الکبر چې زه ورسېدم بوډحاپې ته فبما تبشرون تی ما ته څنګه خوشخبري راکوي زما 78 کال څه دی عمر دی. قالوا بشرناک بالحق فرشتو په جواب کې ورته وویل چې موږ تا ته یو یقیني څه درکوو خوشخبري درکوو چې هغه پر سچ باندې څه ده پر رښتیا باندې څه ده مبني ده هغه پر حق په حق سره ده. فلا تکون من القانتین ته مه ګرځ د هغه خلکو څخه چې هغه څه سوي مایوس وي د الله د رحمت څخه ده. فورا ابراهیم علیه السلام په جواب کې قال ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون چې نه مایوسه کېږي د رحمت د رب څخه مګر هغه خلک چې هغه څه ګمراهي. د قرآن حکیم کې د رجایت د امید تعلیم هر ځای الله سبحانه وتعالی څه کړی دی و اهل ایمان ته څه کړی دی ورکړی دی. نو ومن یقنط من رحمت ربه نه مایوسه کېږي د رحمت د رب څخه الا الضالون مګر هغه خلک چې هغه څه ګمراهي. اوس ابراهیم علیه السلام نبوت فراست نبوي سره دا معلومه کړله چې صرف او صرف که دوی د خوشخبري دپاره راغلي وي چې ما چې دا خوشخبري راکوله چې تا ته موږ څه درکوو زوی زیری راکولی ما ته چې تا ته موږ زوی درکوو هغه به غلام یې څه علیم به وي. نو په کار چې یوه فرشته څه سوی وی راغلی وی دا یوه فرشته نه د فرشتو پوره څه راغلی بعضې روایت کې راځي چې 12 فرشتې راغلي د فرشتو پوره جماعت څه سوی دي راغلی دي. نو داسې اندازه ولګېدله چې د خوشخبري سره سره د دوی یو بل مهم هغه هم شته. نو قال فما خطبكم ایها المرسلون. اوس ابراهیم علیه السلام پوښتنه وکړل چې که چیرې د تبشیر دپاره د خوشخبري دپاره راتللي د یوه فرشته به راغلي وي چې پوره جماعت راغلی دي نو ستاسې مهم څه دی؟ قال فما خطبكم وویل ابراهیم علیه السلام چې ستاسې اصل مهم بل څه دی ایها المرسلون ای راستول شوو فرشتو. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. نو فرشتو ورته ویل چې انا ارسلنا چې موږ الله سبحانه وتعالی څه کړي راستولي یو الى قوم مجرمین د یو قوم دپاره چې هغه څه کړي دي جرم یې کړی. مخکې موږ ویل چې نبئ عبادي اني انا الغفور الرحیم زما بندګان څه خبر کړه چې زه مغفرت کوونکی رحم کوونکی یم وان عذابي والعذاب العلیم او زما عذاب چې دی هغه څه دی دردناکه دی. دلته الله سبحانه وتعالی بیا دا ښکاره کوي چې دا فرشتې یو وخت څه ورکوي خوشخبري ورکوي بله خوا دغه فرشتې چې دي عذاب هم څه کوي راوړي. نو قالوا انا ارسلنا
ویل دا فرشتو چې موږ راسول سوي وو الی قوم مجرمین یو قوم ته چې هغه څه دي مجرمان دي الا آل لوط اگر قوم موږ څه کوو اگر کوو به په ډبرو به څه کوو ولو الا آل لوط مگر د لوط علیه السلام اهلکم به موږ څه کوو محفوظه کوو انا لمنجوهم اجمعین دی به موږ ګرده څه کوو محفوظه کوو به نجات به څه کوو ورکوو الا امرأته قدرنا مگر د لوط علیه السلام کور والا قدرنا چې هغه متعلق څه شوی یو فیصله شوې اوس د لوط علیه السلام کور والا چې هغه د اهل ایمان څخه نه و ضروري نه ده چې لوط علیه السلام خپل کور والا سي خبر یې چې دا د اهل کفر سره دلته فرشتو ورته ویل چې ګر د خاندان کومه موږ څه کوو محفوظه کوو قوم لوط څه کوو ورکوو مگر د لوط علیه السلام کور والا قدرنا دغه متعلق څه شوې ده فیصله شوې ده انها لمن الغابرین هغه د چا څخه ده شاته ده پاتې کېدو والا څخه ده بیا دې واقع پوره تفصیل الله سبحانه وتعالی په دابل رکوع کې څه کوي هغه بیانوي نو د دې صورت کې الله سبحانه وتعالی و اهل ایمان ته یو بل غټ درس ورکړی دی چې د مسلمانانو په منځ کې که اختلاف وي که بهامي څه رنجش وي او دا د تکویني امور د وجې دا د دې منافي نه دی د صالحیت څه نه دی منافي نه دی لکه د صحابهو په منځ کې څه راغلي دي مشاجرت راغلي څه راغلي دي اختلافات راغلي دي علي رضی الله عنه هغه په خپل د بیان کړي دي چې د حدیث کې راغلي دي چې چشمه به په چشمه شي د چشمې د جنت د چشمې انسان څه مستفید شي هغه سبب د انسان په زړه کې کوم دنیا کې رنجش پات شوی هغه به ګرځي الله سبحانه وتعالی څخه صفا بکی هغه صحابه په منځ کې سوي یو انبیاء علیهم السلام هغه الله سبحانه وتعالی د ګناو څخه څه کړی معصوم کړی صحیح صحابه د ګناو څخه څه کړی محفوظ کړی صحابه په منځ کې کوم اختلافات راغلي دي کوم رنجشونه راغلي دي هغه به الله سبحانه وتعالی په جنت کې څه ختم بکی نو الله سبحانه وتعالی دې ماته او تاسو ټول ته پر دا ګور د ویلو او د توفیق نصیب کړي